بسم الله الرحمن الرحیم. نن ما موږ چې کوم دي ریسپیریټري ډیسارډرز اولنی چې کوم زموږ سره د ساینوسایټس هغه موږ سټډي کوو. نو ریسپیریټري ډیسارډرز چې کوم دي دا موږ ته څنګه راځي کله چې هم زموږ ریسپیریټري ټریک چې کوم دی نو هغه ایکسپوز شي انهیلدي انوایرمنټ ته. انهیلدي انوایرمنټ مطلب څه دی چې چېرته کې دوړې، چېرته کې لوګي، چېرته کې چې کوم دی دا فیکټریز دا کوم څښاوالي چې کوم هغه انوایرمنټ ته پرېږدي هغه مونږ څه کوو، هغه مونږ انهیل کوو. نو هغه به څه چل کوي، هغه به زموږ په انټرنل چې کوم زموږ باډي ده یا ریسپیریټري ټریک دی، هغه به زموږ اپر ریسپیریټري ټریک دی او لوور ریسپیریټري ټریک دی. نو په هغې کې به څه چل کوي، په هغې کې به زموږ سره انفیکشن چې کوم دی نو هغه به کاز کوي. په دې کې زموږ سره په دوه سټیپس کې دا ډیوایډ کړي دي، اپر ریسپیریټري ډیسارډرز دي او لوور ریسپیریټري ډیسارډرز دي. نو اولنی پکې زموږ سره چې کوم دی نو هغه دی ساینوسایټس، کوم چې زموږ سره اپر ریسپیریټري ډیسارډر دی. اوس ساینوسایټس څه شی دی؟ ساینوسایټس چې کوم دی نو هغه انفلمیشن اف نیزل ساینس دی. واټ از نیزل ساینسز؟ د دې ساینس چې کوم دی زموږ سره 4 ساینسز دي. 4 ساینسز مطلب دا دی چې لکه لیټ سپوز دا زموږ سره زموږ سکل دی، ٹھیک شو. نو زموږ سره چې کم میګزیلري دي، کم چې د دې نوز خواته چې دا دوه ځګونه دي، کم چې موږ ته چیکس وایو، په دې ځګونو باندې او دا آیز د پاسه دلته کې یو څلور چې کم دي نو دا زموږ سره څلور سوري دي، هغې ته موږ څه وایو؟ ساینسز ورته وایو. کله چې زموږ سره دا زموږ سکل دی که نه، دا زموږ سره سکل دی او دا زموږ سره د نوز هغه ځای دی، دلته کې دا یو چیک په بل چیک کې، په دې کې هم یو سوری دی، په دې کې هم یو زموږ سره یو سوری دی. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ساینس، ټیک شو. او دې ټول ته پیړ موږ څه وایو؟ ساینسز ورته وایو. نو څنګه چل کېږي؟ کله چې زموږ په نیزل ساینسز کې چې کوم دي زموږ څه چل وشي، هلته کې انفلمیشن وشي. چې انفلمیشن وشي او د دې ساینسز کار څه شی دی زموږ سره؟ دا زموږ سره یو فلویډ چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه کوي؟ هغه زموږ سره تیاری او زموږ په باډي کې چې څومره نیزلز دي، څومره دا نالۍ غوندې کې دي، دې له څه ورکوي؟ دې له میوکس ورکوي. او د دې نه علاوه دا چل کوي، انټي باډیز چې کوم دي نو هغه څه کوي؟ هغه سیکریټ کوي. زموږ باډي له څه کوي؟ هغې له پروټیکشن چې دی نو هغه والا هم ورکوي، ټیک شو. نو انفلمیشن څه ته وایي؟ انفلمیشن ساینسز، انفلمیشن اف نیزل ساینسز دیٹ مے بی اکیوټ اور کرونیک. اوس اکیوټ څه ته وایي؟ یو اکیوټ یو بیماري چې کوم وي نو هغه لانګ لاسټینګ وي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ دا ډیزیز چې کوم دی دا زموږ سره کرونیک دی، مطلب لانګ لاسټینګ دی. او کرونیک څه ته وایي؟ کله چې دغه بیماري چې کوم دی دا څلورو میاشتو نه یا د شپږو میاشتو نه ورهخوا شي نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ کرونیک ورته وایو. او اکیوټ چې کوم دی د دې نه کم وي، د دې ډیوریشن د دې کم وي، لکه شارټ ډیوریشن زموږ سره دی څه وي؟ هغه زموږ سره شارټ، هغې ته موږ څه وایو؟ اکیوټ وایو. نو ساینوسایټس چې کوم دی دا زموږ سره اکیوټ هم کیدی شي او کرونیک هم کیدی شي. اوس ساینس چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی؟ ساینسز څه شی دی؟ دا زموږ سره آر هولز ان د سکل. دا زموږ سره په سکل کې چې کوم دی نو هغه هولز دي، سوري دي، او دا څه دي؟ 4 ان نمبر دي، 4 نمبر دي. دوه چې کوم دی نو هغې ته موږ میګزیلري وایو. کوم چې زموږ سره د دې نوز خوا او شاته دي، د چیکس ته پاسه، دې ته موږ څه وایو؟ میګزیلري ورته وایو. او دوه زموږ سره څه شی دي؟ دوه زموږ سره فرنټل دي. فرنټل مطلب دا دی د آی د پاسه چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی؟ دا فرنټل دي. اوس د دې نه علاوه زموږ سره دا ساینسز څه دي؟ ساینسز آر لاینډ وذ د ممبرین وچ سیکریټ انټي باډیز. اوس زموږ سره دا لاینډ شوي دي، د دې کې زموږ سره فلویډ چې کوم دی هغه سیکریټ کېږي او دغه فلویډ څه شی دی؟ دغه زموږ سره انټي باډیز چې دی دا څه کوي؟ دا سیکریټ کوي. په دې انټي باډي کې زموږ سره څه راځي؟ کنټینینګ میوکس راځي وچ پروټیکټ د ریسپیریټري ټریک. زموږ سره څه چل کوي؟ میوکس چې کوم دی هغه سیکریټ کوي او دغه میوکس اصل کې څه وي؟ انټي باډیز وي او دې څه چل کوي؟ پروټیکټ کوي ریسپیریټري ټریک. زموږ سره څه چل کوي؟ هغه زموږ سره پروټیکټ کوي. اوس د دې نه علاوه د ساینسز چې کوم دی یا د ساینسز زموږ سره کار شي، دا اوس 4 هولز دي، هغه ټیک ده 4 هولز شول. خو د دې نه علاوه دا چل کوي زموږ دا سکل چې کوم دی دا څه کوي؟ دا ډېر هیوي دی که نه. د دې ساینسز د وجې نه چې کوم دی زموږ دا سکل څه کېږي؟ دا زموږ سره لږ سپکېږي. د دې زموږ سره یو فنکشن دا هم دی. اوس د ساینوسایټس چې کوم دی د هغې زموږ سره کازز اینډ ریسک فیکټر اف ساینوسایټس. اوس د دې کازز څه کېدی شي زموږ سره؟ نو یوزولي کاز بای انفیکشن. اوس زموږ سره چې کوم دی دا د انفیکشن د وجې نه کېږي. او انفیکشن تاسو ته پته چې یا به بکټیریل یا به د بکټیریا د وجې نه انفیکشن کېږي، او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو یا به د وایرس د وجې نه چې کوم دی یا به بکټیریل انفیکشن یا به وایرل انفیکشن وي. د دې نه د انفیکشن نه علاوه الرجیک ریاکشن، یو کس ته چې کوم دی نو هغه د ډسټ نه چې کوم دی الرجي، څوک د
سپری چې کوم د هغې نه الرجي، څوک د څه نه الرجي، څوک د څه نه الرجي، د هغې د وجې نه چې کېږي الرجیک ریاکشن ډسټ چې کوم دی زموږ سره پولنز اټسیکټرا دا زموږ سره څه کېږي د دې د وجې نه چې کوم دی نو هغه ساینوسایټس چې کوم دی نو هغه زموږ سره کېږي. یا زموږ سره چې کوم دی نو ایکسیسیو ډراینس کو تاسو کتلي که نه په دې ګرمۍ کې چې کوم دی نو زیات تر کسان چې کوم دی نو هغه صرف په ای سی رومز کې چې کوم دی نو هغه صرف ناسي اول ته کې خو دومره چې کوم دی فرش ایر اور انټر کېدی نشي او چې فرش ایر نه ور انټر کېږي نو هلته کې ډراینس کېږي چې دو کله ریسپایریټري ټریک چې کوم دی نو هغه زموږ سره ډرای شي مطلب وچ شي نو په هغې کې بیا زموږ سره څه کېږي ساینوسایټس زموږ سره خطره ده چې دا به زموږ سره کاز کېږي. اوس د دې سمپټمس دي د دې علامات چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه شی دي یو کس ته چې ساینوسایټس وشي نو د اولنۍ علامات چې کوم دی د هغو باندې به څه به راځي په هغو باندې به تبه راځي. بل به زموږ سره څه چل کېږي نیزل ابسټرکشن به کېږي. نیزل ابسټرکشن نه مطلب دا دی چې پوزه به یې څه کېږي هغه به یې بندېږي او بل به زموږ سره لایي پس لایک پیورولنټ نیزل ډسچارج څه به کېږي په پوزه باندې یا په خوله په ذریعه باندې به چل کېږي د نو په شان پس چې کوم دی یا زموږ سره بلغم چې کوم دی نو هغه به په پوزه باندې هم راځي او په خوله باندې چې هم دی نو هغه به زموږ سره راځي. بل به زموږ سره څه کېږي لاس اف سینس اف سمیل. لاس اف سینس اف سمیل به تاسو کتلي چېرې په کرونا وایرس کې چې یو کس ته به کرونا وایرس شو نو هغو دغه سینس اف سمیل چې کوم دی نو هغه به ختمېدو نو دا یوازې د کرونا وایرس علامات نه دي کېدای شي دلته ساینوسایټس وي او کېدای شي دلته کرونا وایرس دواړه کېدای شي دا یوازې چې کوم دی نو سینس اف سمیل چې چا ختم شي نو دا د هغه نه وایي چېرې ماته کرونا دې دپاره ډفرنټ ټیسټ چې کوم دی هغه کول پکار دي. بل انټري اف نیزل فلویډ انټو فارنکس بل به دې چل کېږي یو کس وایي چې یاره زما نزله چې کوم دی نو هغه ښکته ځي ستا نزله چې کوم دی نو د وجې نه به ښکته ځي هسې ښکته دا نشي تللی. یو خو زموږ سره د اسټیشن ټیوب دی که نه چې کوم چې زموږ د ایر سره کنیکټ دی خو د ایر نه چې کوم فلویډ راځي نو هغه پیرنکس نیزو پیرنکس ته چې کوم دی نو هلته کې ورځي خو دا چې کوم دی نو هغه وایي ډایرکټ زما نزله ځي او مرۍ ته چې کوم دی نو هغه به ځي نو هغه به انټري اف نیزل فلویډ انټو فارنکس نو کېدای شي تا ته ساینوسایټس وي د هغې بیا ښه پراپر ټریټمنټ ډاکټر له تل پکار دی ټریټمنټ یې پکار دی. د هغې نه پس زموږ سره د ساینوسایټس ټریټمنټ دی. اوس د ساینوسایټس ټریټمنټ چې کوم دی نو دا به مونږ څنګه اوس کو دا ساینوسایټس فرض که دا زموږ سره د بیکټیریا د وجې نه نو مونږ به چې چل کړو انټي بایوټکس چې کوم دی نو هغه به ورکړو د هغې سره به د بیکټیریا چې کوم دی هغه به ختمه شي نو ساینوسایټس چې کوم مسله ده هغه به ختمه شي. بل زموږ سره سلفا ډرګز دي. اوس سلفا ډرګز چې کوم دي دا زموږ سره اولنۍ یا فرسټ کیمیکل و چې دا به یوز کېدو کله چې به زموږ سره انټي باډي نه وه نو څه چل به کېدو بیا به سلفا ډرګز چې کوم دي نو هغه به یوز کېدو او دوی به چې کو د بیکټیریا چې کوم ګروت دی هغه به یې سټاپ کوو یا د هغې ګروت به یې څه کوو هغه به یې پریوینټ کوو. دا زموږ یوزولي چې کوم دی عام طور پر چې کوم دی نو دا څیزونه ورکوي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو انټي الرجیک اوس د الرجي د وجې نه یو کس ته چې کوم دی نو بایو ټیسټ یې وکړو یاره د بیکټیریا د وجې نه دلته چې دی ساینوسایټس نه دي نو کېدای شي هغه د یو څیز نه چې کوم دی هغه الرجي کې هغو ته پته نه وي نو بیا مونږ څه ورکوو الرجنز به ورله ورکوو. او بل په دې بوک کې چې کوم دی نو ډي مطلب دا دی چې هلته کې خو مونږ سیمټمس کې ووایي که نه چې نیزل ابسټرکشن به یې زموږ سره نو دله به څه ورکوو ناک کولنې کې دوا دا زموږ سره څه شی دی دا دوایانې چې مونږ استعمالوو په دې پوزه کې لکه فار اګزامپل زموږ سره چې دا د زیاتر خلک چې کوم دی نو د پوزې د کولاوېدو دپاره استعمالوي نو هغه څیزونه چې کوم دی دا به ورته مونږ څه کوو دا به پرسکرایب کوو. دا زموږ سره د ساینوسایټس په باره کې یو لیکچر و بلکل تاسو زما نه کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ چې څه قسمه تپوس وي ساینوسایټس باره کې ما نه تپوس کولی شئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم.